ورپسې جمله دا ده چې ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې کوم عمل بهتر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه عمل بهتر دی چې نور مسلمانانو ته ضرر مرسوا په لاس او په ژبه باندې. دلته اوس یو اعتراض راځي چې ای الاسلام احب یا ای الاعمال افضلو. داسې پوښتنې په مختلفو مقاماتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشوي دي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په جواب کې ایمان بالله ذکر کړی دی، بخاری جلد 2 صفحه 206، کله الصلاة لوقتها ذکر کړی دی، بخاری صفحه 390، کله الجهاد فی سبیل الله ذکر کړی دی، بخاری صفحه 342، کله بر الوالدین ذکر کړی دی، او کله اطعام الطعام ذکر کړی دی، بخاری صفحه 9، او دلته من سلم المسلمون من لسانه و یده ذکر کړی دی. نو ظاهرا خود دې جواباتو په مابین کې تعارض دی، کوم عمل بهتر دی؟ تاسو څلور جواب ورته ذکر کړئ. اول جواب دا دی چې دا د جوابونو اختلافو بنا دی په اختلاف د احوالو د سائلینو حالات مختلفو، هر سائل ته دغه د حال مطابق جواب ورکړل شوی دی چې ستا د پاره د ټولو نه دا عمل بهتر دی. دویم دا چې د جوابونو اختلافو بنا دی په اختلاف د مقاماتو باندې. په مقام کې چې په کم مقام کې چې سوال شوی دی نو د موقع او مقام مطابق ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی دی چې په دې مقام کې د ټولو نه فلان عمل بهتر دی. او دریم دا چې د جوابونو اختلافو دا بنا دی په اختلاف د جهاتو باندې. د فضیلت د پاره کله ډیر اعتبارات او جهاتی، په یو اعتبار سره یو عمل بهتري او په بل اعتبار سره بل عمل بهتري. همدارنګه یو فضیلت کلی دی او بل فضیلت جزئی دی. نو فضیلت کلی ایمان ته حاصل دی او د فضیلت جزئی په اعتبار سره صلات ته حاصل دی. فضیلت جزئی په یو اعتبار سره صلات ته حاصل دی او په بل اعتبار سره جهاد ته حاصل دی او په بل اعتبار سره اطعام الطعام ته حاصل دی. نو مختلف جهاد دی پکې. او څلورم جواب دا دی چې په فرد شخصي کې تکثر نه او په فرد نوعي کې تکثر وي. د اعمالو د پاره ډېر نوع دي، یو نوع افضل الاعمال ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو عمل ته افضل الاعمال وای نو د دې معنا دا ده چې افضل الاعمال و نوع ده، د دې لاندې ډیر افراد دي. نو دا عمل هم د دې نوع یو شخص او فرد ده. افضل الاعمال و نوع ده، د دې لاندې مختلف انواع دي. یو نوع دا ده چې من سلم المسلمون من لسانه، یو فرد دا ده. افضل الاعمال و نوع ده، یو فرد من سلم المسلمون من لسانه و یده ده. بل فرد الصلاة لوقتها ده، بل فرد الجهاد فی سبیل الله ده، بل فرد بر الوالدین ده، بل فرد اطعام الطعام ده. نو دا ډیر افراد دي د دې ټولو نوع چې د افضل الاعمال ده.